د بازار د والا جایدادونه د بازار په نامه ولاړوي یو شی نه دی سوی هم به کمیټې زموږ په سترګو کې خاورې نه راچي هم یو ولسي کمیټې نه راچي هم د صدیقي صاحب نه راچي 40 کړه ځکه ما عکس کړه الاټمنټ دی الاټمنټ دا تر نه کوو الاټمنټ دا تر کوو چې د هر چا دکان دی د هر چا ځکه د شریف په دوی ور دی د خپل شیان د خپل بچانو په نامه کوي چې سبا بیا له موږ ګیله کوي زه د یونین لپاره فیصله کې د یونین ملګری یم د کمیټې ملګری یم د ولس ملګری یم زه د یوه هم نه یم زه د کور یم خانوزۍ راغلي سپین ږیرو ځوانانو مشرانو او دلته د یونین ځوانانو زما د کور مشرانو سپین ږیري حاجي اعظم لالا دولت لالا عبدالعلیم عزیز لالا شیخ شاه لالا ستاسو د ټولو په اجازه زه خو له یونین د دا څو عمر داسې لرې پاتې شوم دوی په مړو دا ډوډۍ دا له موږ نه راغواړي دوی موږ خالي په اشنۍ راغواړي چې د خوشحالۍ ګای هغه دوی په خپله کړي خبره دا ده ځان مه د یونین خبره منئ مه د ولسي کمیټې ومنئ د دا ولس خبره ومنئ په دا ولس کې کسان وټاکئ دا خلک سهار چپې له سره ځي دا موږ له یونین سره هم کښېنول یونین والا مو وروستل کمیټۍ سره مو کښېنول نن بیا دوی تحفظات چې بیانوي نو خو شی شته چې یا عصمت تللی دی یا بشیر تللی دی هر یو چې تللی دی دوی به خپل کار کوي دوی هیا خپل کار کوي ګای یو دی ګای د کمیشن دی د غره دی خبره دا ده زموږ مسله د بنیادي بله ده زموږ د غره جنګ پر خپل ځای پاتې زموږ پر کام باندې دا ټیم ډېره بده توره شپه غوړېدلې ده زموږ غرونه هلاک شوي دي زموږ وطنونه هلاک شوي دي زموږ په غرو کې پردي خلک پراته دي خلک را روان دي په کورو کې د شپې دروازې او ټپې شاوخوا کلي په مخه راخیستې دي پنځه شپېته کسه په کور ننوځي ډوډۍ راپخه کړه کور والا حیران شي چې د شپېتو کسان ډوډۍ څنګه ورپخه کړم که نه ورپخې سړی دی له کوره رابایي سړی دی له ځانه سړوي دا واقع په هانه کې وشوه دا واقع په زیارت کې وشوه دا په ماڼګي کې وشوه دا زموږ په وطن سمدي دا په کوستان کې سمدي د خاني بابا پورې دا خلک را رسېدلي دي زه ورته یې تخواست کوم چې ورته یې پر دغه جګه راوغواړي چې زموږ دا خپله قانونځي موږ دا بلیاو څنګه ساتو وموږ ته بله ورځ پورې دا یونین بم پاتې دا غرب ولیاړي موږ ورته ټولو خلکو چې ناستې په نس ورتلای دغه ځوانان به ناستې دا به ګام نس ورخځی دغه کمیټۍ به ناستې دا به ګام نس ورخځی دغه ولس ورته ګوري خدای ته وګورو زه خواست درته کوم زموږ اجزا نسته د وطن د کلي خلک یې مقصد دا اجازات سره روان یاست دا د دغو سپین ږیرو برکت دی چې د مځکې باندې کړي نن دا قانونځي پر امنه ده دا د داسې سپین ږیرو برکت دی چې قانونځي نن هر ځای چې خلک یې پر ښه نامه کوي مګر زموږ ځوانان اوس هم لګیا دي غلطۍ کوي مځکې خرڅوي جایدادونه خرڅوي دوکانونه خرڅوي هر شی خرڅوي خو په نامه باندې وراړه دي سټامونه یې لیکل شوي دي که څوک سټامونه غواړي سټامونه پراته دي ګواهان شته مه کوئ د خپل کلی د خپل ولس مه لټوئ بیا نو راولاړ دي چې زما پلار خرڅه کړي دي د ما نه ده خرڅه کړي زما اکا خرڅه کړي د ما نه ده خرڅه کړي ځکه چې یو واره خرڅ شوه بیا خرڅ دا بازار زما نیکه خرڅ کړي اوس بې زره ګرځم چې زما نیکه باباجي خرڅ کړي د بې زره ګرځم دا د هر سړي هغه دوکان دی دا د هغه حق دی او خدای ته وګورئ دا خپل کلمه دی دا ولس دی ما د موږ ته ډېرې سترګې بوري او دویمه خبره زه نن دا کوم چې ځوانانو ته چې یاست د کار خلک یاست موساد افضل فهمي له منځه وباسئ چې بیا ستا خلک په دې کې کار کوي او دا ستاسې د کمیټۍ در خرابوي یا د یونین در خرابوي مه یې خرابوئ ډېر ښایسته کلی مو دی ډېر ښایسته ځوانان مو دي ډېر ښایسته یونین مو دي خپل کلی باید چې په اتفاق وساتو که موږ په خپله سره اخته عصمت څوک دی بشیر څوک دی عبدالعظیم څوک دی فرید څوک دی چکدار محمد عظیم ماما څوک دی دا د دا ولس خلک دي دغه رنګه اشپاک دي دغه رنګه زما د خانوزۍ زما د خاندان ځوانان د خالد دي دا زما د کلي دي که موږ دا وایو چې دا پردی دی او دا پردی دی دا پردي نه دي دا ګډ دي یو دي سره موږ به په کار دا دي زه د پښتونخوا ملي پارټۍ سره تعلق لرم زه سیاسي سړی یم تر نه په کوټه کې ناست زه ستایي له رالم څلور بجې چې ما دا ځوانانو غوښتم زه باید چې ورسم مګر زه تقریر له نه یم راغلی خو ته یې 15 منټه خبره وکړه چې درته کوم خبره دا ده که واقعي دا کلی جوړوئ واقعي دا ولس جوړوئ خاندان په نامه اړولې ده زما د بازار د والا جایدادونه د بازار په نامه ولاړوي یو شی نه دی سوی هم به کمیټۍ زموږ په سترګو کې خاورې نه راچي هم یې ولسي کمیټې نه راچي هم د صدیقي صاحب نه راچي 40 کړه ځکه ما عکس کړه الاټمنټ دی الاټمنټ دا تر نه کوو الاټمنټ دا تر کوو چې د هر چا دکان دی د هر چا ځکه د شریف په دوی ور دی د خپل شیان د خپلو بچیانو په نامه کوي چې سبا بیا له موږ ګیله کوي سبا بیا له کمیټۍ ګیله کوي پیسې به مو هم تللې وي ځمکه به هم تللې وي انتقال به مو هم نه وي سوی بیا به موږ ته نه درلې چې زما د خاندان ځکه نشته عزیزانو پر دا خبرو سوچ وکړئ زما خبرې ما ستا ډېر وخت هلک راته ولاړ دی خبرې ډېرې دي زه نن د تقریر په موډ کې نه وم خو بیا مو څه خبرې درته وکړه
بیا نو ما خبرې دي وروره که د چا زړه په زیر شوی یا څوک راڅه پابندي شوی زه بخښه غواړم زه ډېره بخښه غواړم ته یې د خدای جوړ روغ لري خدای مو خوشحال لره زه د یونین لپاره په اصطلاح کې د یونین هم ملګری یم د کمیټې هم ملګری یم د ولس هم ملګری یم زه د یوه هم نه یم زه د ګردو یم له ګردو سره ګرځم ګرځ ما ورونه دي ګرځ ما ملسریان زه ستا یې وخت نه اخلم زه اجازه هم غواړم ته یې د خدای خوشحال ته یې به خپلې چای راته وکړي کور مودان خدای مو دا جرګه کامیابه کړه خدای مو دا پروګرام کامیابه کړه خدای مو دا ترتیب تر سره ورسو وما علینا الا البلاغ